یو بزرگ دی مالک ابن دینار دا غنم دی. نو یو ځای له سبق لاوی طالبو، نو پخوا به درسونو عالمانو پسې به خلک تلل. نو دی اوس یو کلي ته لاړ د سبق په نیت. نو اوس یو ماشوم ناست دی او څه واړه لوبې کوي، خو دا ماشوم د ده په لاره کې نږدې راځي مخکې. نو دې زړه کې وایي چې سلام پې واچم که وانچم. یو ځل وایي سلام پې سلا چې ماشوم دی هسې نه چې کنځل درته وکړي. خفه شان ناست و جړلی. بیا وایي که کنځل کوي که نه کوي، زه خو د ښکلي پیغمبر طریقه نه پرېږدم، زه به پې سلام اچم. دا سلام د عاجزۍ نښه ده ښه، چې سړی په لاندې باندې سلام اچي نو تا کې تواضع ده. دا غټ چې ځان ته وایي غټایټ، خانی اربابی لیډری منسټری او جنرل منیجری وی سلام پچانا چی، ځکه ځان ورته لوی ښکاري. نو سلام د تواضع نښه ده. تا ته شریعت وایي سلام اچوه چې تکبر در کې رانشي. نو زړه کې وایي که دا ماشوم راته کنځل وکړي نو خیر دی، زه خو د حضور پاک ښکلې طریقه د چا په کنځلو نشم پرېښودی. نو سلام یې پې واچم. نو هغه ورته ښکلي جواب ورکړ، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بیا ورته وایي بچي ټول خلک لوبې کوي، هلکان او ته لوبې نه کوي. مور والی که پلار والی ولې خفه؟ نو دی ورته وایي وی کاکاجي موږ خدای لوبو له پیدا کړي اوس چې زه د لوبې کوم. لوبې څه شی دی؟ نو دا عالم وایي چې د ده دا جواب مې واورېد نو حیران شم چې خدایه دی خو ډېره اوچته خبره وکړه. که خلک په دې پوه شو چې موږ څه نه راغلي وو دنیا ته، خو بیا به مسله حل شي. خو د خلکو خو دا خیال دی چې ډوډۍ 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 ډوډۍ، موږ ډوډۍ له راغلي او ډوډۍ به خورو. او لیډران هم ورته وایي ډوډۍ ډوډۍ، لکه سپي ته چې سړی وایي ډوډۍ ډوډۍ ډوډۍ. وی ما ورته وی ګله مونږ خدای څه له پیدا کړي؟ نه ما ته وایي وی ښه دا انور دا سپومې دا کائنات دا ټول انسان له پیدا دي. نو انسان به لوبې کوي، لوب هم څه شی دی؟ دا دومره لوی نظام د لوبې دپاره جوړ دی. خدای وایي افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو دا خیال دی چې دا لوبې ټوکې دی او عبث پیدا شوي. نو ما ته وایي مونږ خدای دا ټول کائنات هر څه انسان له پیدا دي، انسان به لوبې کوي. لوبه څه شی دی؟ ما وایي مونږ خدای څه له پیدا کړو؟ وی خدای خپلې بندګۍ ده چې خدای وپېژنو، د هغه په قدرتونو کې د هغه په صفتونو کې سوچ وکړو او د هغه لوییم زړه کې راشي. قرآن شریف کې دا دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خدای وایي ما بنیادمان او پیریان خپل بندګۍ او معرفت له پیدا کړي دي چې ما وپېژنې. ما ډوډۍ له نه دي پیدا کړی. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نه مې ډوډۍ له پیدا کړي دي او نه تې دا غواړم چې چاله ډوډۍ ورکړي. ډوډۍ نظام ما سره دی. ځمکې نه دا بوټي څوک زرغونوي او دا باران پې څوک ورای او دا انور او سپومې پې څوک راولي او دا اوړي جمع پې څوک بندوي؟ دا خدای کوي که لیډر کوي که امریکا کوي که روس کوي؟ دا خدای کوي. نو د رزق ټول نظام خدای سره دی. ټیک ته ته به لاس خپونه کار هلې اسباب دي د دنیا او بیا به رزق خدای در کوي. نو وایي مونږ خدای ډوډۍ نه نیو پیدا کړی. نو ډوډۍ وعده خدای پاک هر مخلوق سره کړې ده. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. داسې شي نشته په ځمکه جاندار چې خدای د هغه د رزق ذمواري نه ده اخیستې. د مارغانو له څوک ورکوي
او د ماشه میګو له څوک ورکوي او د کبانو له څوک ورکوي نه کارخانه شته او نه کالج شته نه فکټري شته او د شپې ساروګي او ماښام مړي او د مرغانو د جالو د لاندې مو کتل دومره او دسمات یې کړي چې سړی حیران شي یو ښاپیرک د دې ماښام نیمه ګنټه کې وګرځي دومره بلا وخوري سړی حیران شي دا نظام والا چا جوړ کړی دی نو چې حیواناتو له چې بې عقله شی دی کارخانې نه لري د ځمکو کرونده نه کوي هغوی له خدای نظام جوړ کړی نو تعالی مونته ده دا ډوډۍ د ژوند ذریعه ده د ژوند مقصد نه دی ټیک ته ډوډۍ نه بغیر کار نه کېږي خو ته ډوډۍ له نه پیدا چې روز و شب فکر دی د ډوډۍ نه دا به سوچ کې چې زه خو نومه او بیا راغلم او څه زمانه پس بنیم څه نه راغلم څه مقصد مې وکم خوا وځم چا راوست دا فکر به کې همیشه ډوډۍ به خدای درکړي وی ما ته وی مو خو خدای خپل بندګۍ نه پیدا کړ وی د دې هلک په دې سوال جواب ډېر زیات خوشحاله شم دا د عالم وی او دا د سلام برکت بیا ورته وی بچی جاړی ولې ټول هلکان لوبې ټوکې کوي خاندي او ته جاړې پلار والی که مور وی یاره نه پلار والم نه مور والم خو زه د آخرت عذاب ځان ته رایاد کړم وی ما د عالمانو نه اورېدلي دي چې د قیامت سخته ورځ ده چې پیغمبرانو باندې به یر راغلي او هر یو به وایي اللهم سلم سلم او اللهم نفسی نفسی خدای ما خلاص کې خدای ما بچ کې نو چې پیغمبران چې یقینا جنتیان دي او د هر قسمه ګناهونو نه پاک دي هغوی به د خدای یرې ته قهر ته ګوري او د خدای غصې ته او نو هغوی باندې به یر راغلي نو چې پیغمبرانو باندې یر راغلي نو زما غوندې د محمدین او د ګلبدین به څه حیثیت دا ماشوم راته وایي ما ورته بچی دغه پیغمبرانو ویلي دي چې ماشومان خدای عذاب ته نه اچوي نو تا باندې خو له احکامات نشته مونځ در باندې فرض نه دی احکام در باندې فرض نه دی نو خدای ماشومان دوزخ ته نه بوځي ما ته وایي وی ولې که خدای دا ماشومان دوزخ ته وغورځوي وی زه مې مور وینم چې هغه ډیکلې او سپیاکې په نغري کې کېږي نو د ډیکلو او سپیاکو په ویښ کې واړه واړه ډکي کېږي نو اول هغې ته اور ورته کړي نو د هغه وړو ډکو نه دا غټ لرګي او دا سپیاکې غشان اور والي نو که خدای په موږ ماشومانو باندې مخکې دوزخ ګرم کي او بیا دا غټ راوغورځوي نو خدای ته څوک دا ویلی شي چې ولې خدای هغه بادشاه دی چې دا نه کوي خو د خدای قدرت خو هر څه کولی شي نو که خدای داسې وایي چې دا غړ مخکې دوزخ ته وغورځوي او په دې اور ګرم کې بیا ورپسې د الوی اور وغورځوي نو بیا بسې د سړي لرګي وي کور کې او د څه لرګو نه میز جوړ کړي د څه نه کرسۍ جوړه کړي د څه نه تخته جوړه کړي او څه خشاک کړي نو دا ورته څوک ویلی شي چې وروره دا ولې ابو یې لکه ستا څه کار دی لرګی زما دی خشاک زما دی زه چې څه کوم زه مالک یم نو خدای مالک دی د هر شي مالک اختیار لري چې چا سره څه وکړي د مالک نه څوک دا قانونا تپوس نشي کولی چې دا ولې نو موږ ټول د خدای یو وی چې دی راته ووایي حیران یې کړ ما ورته یې وروره یو ګرانه مسله ده زموږ عالمان هم پکې حیران دي د دې مسلې ته خو ډېر هوښیار یې د دې مسلې تپوس در نه کوم ما ته وایي که راتله درته به ووایم که نه راتله بیا به مشرانو نه تپوس ما ورته وی چې دا عالمان وایي په انسان کې یو نفس دی بل شیطان دی
دا نفس شی دی او شیطان څه شی دی؟ خلک وایي که دا نفس نه، نفس او روح، یو نفس دی یو روح دی. شیطان خو معلوم دی بارنی شی دی، خو انسان کی یو نفس دی بل روح دی. نو دا نفس څه شی دی او روح څه شی دی؟ نو ما ته وایي زه خو په نورو خبره نه پوهېږم، خو چې ته راتلې دې ځای ته نو ستا زړه کې څه راغلي وو که نور راغلی؟ ما وی او وی څه دې راغلي وو؟ ما وی په دې ماشوم سلام ما اچوه، ماشوم دې دې پسې پوهېږي. وی دا هغه ستا نفس و چې تا ته یې ښوده او تا کې تکبر او لویي راوستله او د شریعت د حکم نه اړولی. نو چې سړي کې دا تکبر راځي، لویي راځي، شمتیا راځي، بل تسپک کتل راځي، دا د نفس اثر دی. وی بیا مې وی چې نه د حضور پاک ښکلې دا طریقه ده چې په ماشومانو به سلام اچو. وی دا د روح اثر دی، روح سړی نیکۍ ته راکاږي او نفس سړی بدو ته راکاږي. وی نور پې زه نه پوهېږم، خو دغه مسله. نو سته به سلام په ماشومانو اچې، کیدی شي چې ښکلي ماشومان پکې راشي. نو هغه عالم په خپله دا قصه لیکي او د عبرت دپاره یې لیکي. نو په ځان له ښځه به سلام نه اچې، خشته هلک چې په لار رواني په هغه به سلام نه اچې چې د فتنې یاری. چې څوک په ګناه کې مبتلي په جواری ناست دي، څوک ږیره خرئ نه وله ږیره خرئ، په هغه به سلام نه اچوي. او څوک ګانو بجانو ته ناست دي په ریډو ته یې غوږ ایښي، سلام به پرې نه اچوي. د چا خوله کې چې سګرټ نیولي دا مردار، نو سلام به پرې نه اچوي. او څوک په حمام کې، څوک بار ته ناست دي، څوک په اذان کې مشغولی، څوک په جمع کې مشغولی، څوک په تلاوت کې مشغولی، څوک په ذکر کې